وړه خور مشره خور مور یې راته وتړلو کاسټۍ پې ولګولې ګوتیانې یې رانه وکړې او دغه والې زما د مور نه وکړې پیسې یې واغوښتې یو ټوپک و هغې یې رانه واخیستو ډېر ظلم یې راسره کړی زنانه تړه او د هغوی نه بیا حوالې وباسه د هغوی نه ټول کور کې چې څومره قیمتي سامان دی هغه وړه نو اخر دا د کم ځای انصاف دی خبره ده چې دا بېعزتي کېږي او د زنانو هم دغه کېږي او زنانو سره ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتې شوی کور کې ورته هېڅ هم نه دي پرېښي زنانه ووایي چې که مونږ غږ وکولې نو مونږ به یې ویشتو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو احتشام الحق یم موجود په مصري بانډه کې یم دلته کې د شپې ډېره زیاته یو قیامت غوندې علامات په دې کور باندې تیر شو چې د کور ته غله راوړي او بیا ټول کور لوټ کوي او لوټ کېدو سره بیا کور کې 3 ماشومان او نور زنانه او زنانه هم تړلې دي او ماشومان هم تړلې دي او کور یې ولې ټول لوټ کړی دی دې ماشوم په خپلو سترګو باندې چې کومه دا واقعه لیدلې ده نه تپوس کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څه ټایم نه دا غله راوړېدلې 3 بجې وې او 10 منټه کم 4 پورې دی وه نو چې څنګه راوړېدو نو 3 کسان په مونږ باندې راغلې په مونږ باندې تماچې کېښوې مونږ یکدمي راپاڅېدو نو زه د کټ نه راکوشم ما ته دیکه راکړه او ما ته تماچه داسې کولې مې خو بس زه ته غلې شوم نو بیا یې نه بس زه یې وتړلم او په خولې به راته کاسټۍ په لګولو بیا یې زما مور وتړله او زما د ترور دا زوی دی یې وتړلو زما وړه خور مشره خور مور یې راته وتړلو کاسټۍ پې ولګولې ګوتیانې یې رانه وکړې او دغه والې زما د مور نه وکړې پیسې یې واغوښتې یو ټوپک و هغې یې رانه واخیستو ډېر ظلم یې راسره کړی او ډېر ټیمه پورې او پیسې به څومره وې د ملیشیا پیسې رینګېټ مې وړي دي او 4 لک روپۍ مې وړي دي دوستانو دا وګورئ جی دا یو واقع نه شوه په مصري بانډه کې دا څو واقع شو د دې نه مخکې په ولي انټرچینج کې یو غټ دوکان والی شو د هغې اوسه پورې مخنیوي ونه شو صحیح ده دا اوس په کور باندې راخیجه او په کور باندې زنانه تړه او د هغوی نه بیا حوالې وباسه د هغوی نه ټول کور کې چې څومره قیمتي سامان دی هغه وړه نو اخر دا د کم ځای انصاف دی په دې کور بالکل د دوی نظر و په دې کې تاسو سره غټ سړی نو څوک نه جي غټ سړی راسره نو زما پلار اوس یو 3 ورځې کېږي چې بار مې ته تللی دی موږ خپل انتظامي نه یو غټ ریکویسټ کوو چې لازمي په دې باندې زور راولئ صحیح ده او په دې باندې وګرځئ او د دې غل خامخا معلوم کوي دا مشر هم راسره ولاړ دی السلام علیکم السلام کاکا څه پیغام ورکوې دا حالات تر وس تر وده د مصري بانډې خرابېږي نو دا پیغام ورکو چې جی دا چې لکه د دې ځای خلک ورسره باقاعده منوس دی څه دا خبره نه ده چې هر څه تپوسونه یې هم ترې کړي چې پلار د برازیل ته تللی دی او دا پوره واقعات یې دنه هر یو شی معلومات کړی دی نو دا ګیر چاپېر څومره خراب ګندګیر خلک چې کوم دی دا د زر تر زره دی دغه کې او د دې چې کوم دی مخنیوي شي کنې دا ډېره ګرانه ده جي داسې خبره ده چې دا بېعزتي کېږي او د زنانو هم دغه کېږي او دغه دا څه بار نه څوک نه دي راغلي د دې ځای خلک ورسره برابر دغه دی نو مونږ دغه کوو چې جي دغه وشي او دې غریبانو سره ډېر ظلم شوی دی ډېر زیاتې شوی کور کې ورته هېڅ هم نه دي پرېښي زنانه ووایي چې که مونږ غږ وکولې نو مونږ به یې ویشتو نو مهرباني دې وشي مونږ حکومت ته هم دا دغه کوو او درخواست کوو او دا ډېر ظلم او زیاتې شوی بالکل څه ویل غواړي حکومت ته څه یې زویه زه دا ویل غواړم چې مونږ ته د زر ته زره د غلې را پیدا کړي مونږ سره ډېر ظلم کړی نن په مونږ راغله سبا په بل باندې هم راتلی شي زما پلار خو بار دی مونږ او دلته یوازې په کور کې پاتې کېږو دا چې تاسو له څنګه ښکاري په دې دیوال باندې غله راوړې او دې کور ته رادننه شو او دننه کېدو سره یې په ماشومانو باندې ګزارونه وکړه او هغوی باندې تماچې راوښکي او زنانه یې وتړلې او په خولې والا کاسټۍ وتړلو او بیا چې کور کې څومره قیمتي سامان و هغه یې د یوړو نه یار ډېره زیاته د افسوس خبره ده دا ترې راسره هم ولاړ دی دی وایي چې زما پکې هم پیسې وې یو نیم لاک روپۍ په دې بیا هغه هم وړي دي ستا پیسې مړې وې زما هم دلته کې پرتې وي دا زما د مور کور دی او هر څه زما نه 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 مه کوله هغه چې کوم دی دغه څنې ماشین وړي کم سے کم 4 لاک روپۍ ماشین دی او دغه نغد دی او بیا دی دلته تللي او ټول یې بند کړي دي کمره کې بیا دی چې ته په خپل ځان پرانستی نو بیا راغلي د دې پوره تپوس